آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 چدا آیت مشہور دے پا آیت الوسیلہ بانے۔ آیت الوسیلہ دین اوڑان دے حد قطاع الطریق ذکر شو، چکل یو سڑے پلارو کی شکی کئی ڈاکے کئی نداغی سلور صورتونو ویلے شو، پرون داغی سے ضمنی وضاحت شو خلقتا دیبانی شو دیو جبن آخر آیت صحیح نو لگے دلے نو سلور صورتو چکل ڈاکوان سڑے ہم مڑکی او داغی نمال ہم والی او دویم نمبر دا دے چی صرف سڑے قتل کی او مالتی وانے لی۔ دریم نمبر صورت داو چی صرف مالتی والی او سڑی تیسم وناوی، او سلورم نمبر صورت حقو چنے مال آغستے دے نے سڑے وجلے دے خواسی سڑے رولے رائے رولے دے تو داغی پبارک اللہ ویل چی داغی خلق و سزا چکم دا اللہ سر جگڑ کئی او پسات کئی نو یادی قتل شی، یادی پانسی شی، یادی لاس اخ پیکڑ شی بدل بدل طرفنا او یادی دزمکنا جیل دا بوت للیش۔ دو تفسیر بگی منگی ویلو چی یو رائے خدا دا چی دا اختیار دا حاکم دے او پدے کی دا اختیار دا پار دے چی حاکم او جج صاحب او قاضی صاحب چی کما سزا و تا مناسب اخکار دل آغا سزا بدے غلور کی، لیکن دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رائے دادا او دارنگے نور علماء داوی چی دا دے مقصد دا دے چی دا او پکی دا تنویع دا پار دے، یعنی جرم دا بکتلے کی گی چی جرم دا کم نوعیت جرم دے، کدا جرم دسی ہو چی مال ماغستے دے او سڑے موجلے دے نبیہ و پانسیش، او که صرف قتل کړی دی نو قتل وش، او که صرف مال اغسته دی نو لاس او خپې به د بدل بدل طرف نه کټ شي، او که سړی رولی دی نو دا به جیل ته بوتللی شي۔ دقه تفسیر دی دا راجح دی۔ نو په دې کې بیا یو استثناء هغه استثناء دا ده چې الا الذین تابوا، مگر هغه ډاکوان چې هغوی توبه ایستله من قبل ان تقدروا علیهم، مخکې د هغې نه چې ستاسو لاس برشي په دې باندې، مخکې د دې نه چې ستاسو قدرت راشي په هغې باندې، فاعلموا نو پوه شئ ان الله غفور رحیم، بېشک الله بخونکی مهربان دی۔ د دې مقصد څه د دې آیت مقصد دا دی چې که چېرته داسې صورت راغی چې ډاکوان دي او دغه اعمال کوي، قتلونه کوي، او سوچ به وکړي چې آیا دا توبې په خوله ایستلې ده که عملا دې ډاکې ماکې نه کوي، نو که توبه دا سویستلا چڑاکے نہ کئی اخلاقی طور بانے برابر شو او مکمل طور بانے دا غی خلق سرت او بالپرس کدسی ہو چی چاہتے سے نقصان رسولے ہو او دا نقصان دا پارا باتا سو دسی ہو کئی چی دا غیبتی بدل واغستیش، کسو کے وجلے دے نو قتل کے دیم شی، کد چانے مال اغسترے مال باور کئی ورلا، او کسو که معاف کول غواړي نو معاف کولې هم شي۔ دا شدل ته نه راوړی تاسو دلته نور موړی صحیح دلته بس دلته پروتي یو لور راوړو کې مسله جوړي جی څه شي نه کنه اول به خیر شي څنګه الله یو د خیر د جزا ټکی من الله یې سب ګورو چې زما واسو ټکی کنه ما ته ستړی کوي لکان هدا سبق درغی الله ولا خاصف سب وی گوری کنا کته سے आवाज اچھی به ځین لایو کوو صحیح ده۔ د وسیلې اقسام او دریم نمبر دا چې کمی وسیلې جایز دي او کمی وسیلې ناجایز دي، دا غي مختصر وضاحت وکړو۔ وسیلۃ بروزن فعیلۃ، فعیلۃ وزن ده لکه چت دی او چت ته سړی نشي ختلی نو پړوی ورته ولګي نو دا پړوی وسیله شوله، یا داسې دی چې کله څوک د یو افسر سره نشي ملاوېدی نو ځان سره سفارشي روان کړي نو دغې ته وسیله وایي، دا سفارشي وسیله شوه،
دغه شان موږ الله ته ځان نږدې کوو نو الله ته موږ په سبا ځان نږدې کوو په عقیده باندې دې معنا ما يتوسل به ويتقرب به للغير. دویم نمبر وسیله قربت ته وایي، وسیله ویل کی قربت ته، وابتغوا الیه الوسیله، الله ته نږدې شئ. او دریم نمبر په احادیثو کې چې کوم راغلي دي د اذان په دعا کې آت محمدن الوسیله والفضیله، نو دغه نو مختلف د دې معنی شولې قربت ته ویل کېږي، ذریعه ته ویل کېږي ما يتقرب به للغیر، او دریم نمبر حاجت ته ویل کېږي، او څلورم نمبر دا یو خاص مرتبه ده چې رسول الله له تیار ده په آخرت کې به الله ولا ورکړي. د دې وسیلې معنی شو. اوس د دې نه وروستو چې وسیلې کمې جایز دي او کمې ناجایز دي، بیا ان شاء الله په آخر کې به دې آیت باندې خبره کوو. د دې اوسو اقسام دي دا چې سړی راغون کې تقریبا د لسو ناوړي معروف کې به بیان کوم. یو وسیله جایز وسیله چې الله رب العالمین فرمایي تاسو الله ته ځان نږدې کړئ، الله ته د رسول نږدې کی د الله په نومونو باندې. حدیث کې راځي ان لله 99 اسما، د الله یو کم سل نمونه دي، من حافظها دخل الجنه، چې چا دا نمونه یاد کړل به جنت ته ځي. دا یو کم سل نمونه وایا. ان سړی سوال کوي، یو سوال کې زه په دې افطاری کې نن سوال کوم، دا سوال مې الله عز ده. دویم نمبر توسل بالاعمال الصالحه، التوسل بالاعمال الصالحه، نیک اعمال من کو د الله توسل کو. دلیل په حدیث الغار ده چې بغار کې کم درې کسان را بنشیو په لار روانو، په دې کې باران شو، جاکل راغې او د برنه یو کمر راغې، او ما د خپل مور او پلار خدمت ډیر زیات کړی دی او هغه یو کسویل چې ما ځان د بد عملۍ نه ساتلی و، او هغه دریم کسویل چې ما یو غریب له بزنس کړی او تجارت مور له کړی او د یوې دیاړۍ نه مور ډیر مال ور کړی. الله کدا کارونه موږ ستا د خوشالولو د پاره او د رضا د پاره کړو نو الله زمونږ نه دا کمر لري کا. نو چې یو کس به سوال وکړو کمر به لږ لري شو، چې بیا به بل کو بیا به بل لري شو، بیا چې بدریم ځل سوال وشو نو کمر ټول لري شو دی وتل. توسل بالاعمال الصالحه بالکل جائز دی او دا طریقه ټیک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی دی او به رد نه کړی. مطلب دا چې دی ذکر کړی تل نبی مونږه وسیله د سکو چې پر رسول الله باندې درود وایو، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو او دا غینه پسوالو او دا درود مونږ الله ته وسیله کو نو دا هم ثابت دي. څلورم نمبر توسل بدعاء النبی، د رسول الله په دعا باندې، یعنی رسول الله ژوندې ده او نبی علیہ السلام دعا کوي او هغه باندې صحابه امین وای نو دا وسیله ده. پنځم نمبر چې ده توسل بدعاء الصالحین، دم ټیک ده، یو نیک سره سوال کوي او ته هغه باندې امین وای نو دا توسل هم ثابت ته دا جایز ده. داغه سره سره یو بل توسل شپږم نمبر توسل بتصدیق النبی. توسل به تصدیق النبی دا دی چې سړی کله رسول الله مونږ چې دا د الله پیغمبر دی، د الله تر طرف نه راغلی دی، سې چې راوړي دا ټیک دی. خدای یو قسم توسل بالایمان شو، دې توسل بالایمان هم ویل کېږي او توسل به تصدیق النبی ورته ویل کېږي، نو دا ټیک دی. دا قسم سيزونه په حدیثو کې راغلي او دا ثابت دي. د دې سره سره یو بل قسم توسل هم د حدیثو نه ثابت دی چې توسل د څه دی چې سړی رب ته دعا وکړي، رب نه سوال کوي، ايدعو الرب، چې دا سوال د الله شي. حدیث ته اللهم رب جبريل ورب میکائیل، اے د جبريل ربا اے د میکائیل ربا. نو داسې قسمه دعاګانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړې دي. یعنی دا اصل کې دعا د الله نشولا، سوال د الله نشو، خودمره دا چې دا عباد الصالحین ته پکې نسبت وشو، د پیغمبر په توفیل باندې، د پلانی بزرگ په توفیل باندې، د پلانی په حرمت باندې، د بجاه فلان بحرمت فلان او بحق فلان، دا هم مکروه دي، دا ناجایز دي. ولی ځکه چې د دې وسیلو په باره کې زمونږ د فقه مشهور کتاب هدایې لیکلي دي، کتاب الکراهیت.
کتاب الکراهیت کې مسائل متفرقه په عنوان باندې علامه مرغنانی رحمه الله عنوان قائم کړی دی او وېدا لیکلي دي چې دا نه دي جایز چې سړی د الله نه سوال کوي او چې به حق فلان ورته وي به حرمت فلان به جاه فلان ورته وي ولې ځکه زمون په الله باندې حق نشته چې موږ د فلانی په حق باندې بس د الله نه سوال کوا الله به قبلې داغي سره توسل بذوات الفاضله چې داغي ما مکمل تفصیلی وضاحت تاسو ته کړو داغي بیا وضاحت نو کوم او توسل بذوات الفاضله نیکان صالحان الله توسل کول د دوه قسم دي یو د ذوات فاضله ژوند دي بل مړ دي یا ژوند دي الله توسل کول او یا مړ الله توسل کول د دې مړو دا خوري معروفه ده چې بابا له سره لاړ شي پیر بابا لذي داتا صاحب لذي عبد الله شاه صاحب لذي بل بابا لذي او دیو چې دا نیک بندر د الله ته موږ وسیله کو الله ته موږ وسیله کو نو دا قسم وسیله ناجایز دي کدا جایز وي نو رسول الله په قبر کې پروت وګنه وفات هو حضرت عمر چې کله وسیله کوله نو حضرت عباس راوستو او هغه وسیله کو دا دعا په نبی هم څه بدل لګی دا کې د تاسو معلومه ده عمل تاسو معلومه د الله تګران دیو کنه دی دې انجام څنګه دی د اخر خاتمه څنګه ده پاتې شو د حضرت عباس وسیله دا هغه موږ تفصیلی وضاحت کړو دا هغه تفصیل ته بیا ضرورت نشته چې دا هغه دعا وسیله شوی او دا غزاد نه وسیله شوی دغه وسیله دغه ټیک وسیله نه دغه نظام ساتل غواړي البته په دې آیت کې چې الله فرمایي چې ایو الذین آمنوا مؤمنان اتقوا الله د الله نه ویریږي وابتغوا الیه الوسیله ولټوي د الله ته وسیله الله ته ذریعہ ولټوي وسیله معنا ذریعہ الله له ذریعہ کوئی قطع نظر د مفسرین د اقوالونه کمن په دې آیت باندې سوچو نو په دې کې الله رب العالمین د وسیلې نمخ کې د ایمان او د تقوا ذکر کړی دی او د وسیلې نه بعد ذکر کړی دی د جهاد سوی اے مومنانو ایمان اتقوا الله د الله نه ویریږئ وابتغوا الیه الوسیله الله ته وسیله ولټوئ ورنږدې کوي او غټه ذریعہ جهاد دی الله بدل کې جهاد وکړي ان تصحیح العقیده او تصحیح العمل دقه بنیادی تربانی وسیله ده د آیت غرضم دقه دی او پاتې شو نیکان صالحان الله ته وسیله کول نو دا ټیک خبره نه ده ادي د پرتا سورواړه وی آیت نمبر 56 57 د سورۃ بنی اسرائیل بیا ډېر خپو شي په آیت باندې دا دوانه چې کله ولېږي نو بیا خبر آسان شي داده قل ادعوا الذين زعمتم من دونه دغه اشاره ده اولئک دا فرشتي اولئک دا عیسی علی السلام اولئک دا عزیر علی السلام الذين دخلق يدعون چې دی بخپل باندې الله نه سوالونه کوي یبتغون الى ربهم الوسیلة ورا یبتغون دیم غواړي الى ربهم خپل رب تعالی الوسیلة قربت دیم الله ته نزدېکت غواړي دی خپل وسیله غواړي او سوي ايهم اقرب چې کوم یو په دوی کې نږدې دی الله ته نکم الله ته انسانان نیکان صالحان په خپل الله ته قرب غواړي معلومه ده شو چې قرب هر سړی غواړي نو قرب کېږي په عقیده باندې په عمل باندې دغه مقصد د آیت دی لہذا الله رب العالمین ته بزان نږدې کو په صحیح عقیده باندې په عمل باندې او داغه د پاره بیا باباګانو لتللو اولیاء دا الله ته وسیله کول نو دا طریقې نه دي ټیکو ځکه چې په حدیثو کې ثبوت نشته موږ دې ته عبادت وایو کنه وایو ورته نو عبادت خو موقوف دی په شریعت باندې په شریعت کی اجازه وي خو بیا ټیک وي په شریعت کی اجازه نه بیا خو نه دی ټیکو لہذا دا وسیله مسلې ټیک نه دي الحمدلله علما مهنت وکړو او خاص کر زمون په دې دیر کې په دې ملاکن ډیویژن کې خدای الله فضل له په دې ځکه حق پرست علما تیر شوی دي بعض خلک په دې خبر باندې خپکیږي وي تاسو په حق پرست علماو کې بعض خلک یادوي بعض به نه یادوي زدا خبره خبر داوی سره کومه چې دې زمون خاص کر د دیر په دې علاقو کې د حضرت شیخ اقدس شیخ گوهر رحمان رحمت الله علیه دا شاګردان رال په دې جماعتونو کې امامان شو او د حضرت شیخ عنایت الرحمن مرحوم دا شاګردان رال او دی د مولانا مودودی رحمه الله د توحید یو کامل فکر راوړو او د دیر په خاوره کې په ملاک ډیویژن کې خور په دوی ژبانه په دې علاقو کې شرکیات مرکات ډیر کم دي سره دې چې غټ غټ باباګان دي پیر بابا شته او دا نور قسم اولیاء دفن دي خدای باوجود دلته الحمدلله دی علماء چې مهنت کړو وکړو نو دغه سيزونه ختم شو الا ماشاءالله او نور خزنه ما
خو دغه علماو یا بالواسطه او یا بلا واسطه پروګرامات لرل د خلک په توحید باندې پوه کړل دا وی شاګردان په جماعتونو کې امامان د علما مهنت وکړي د خلکو د عقیده را ورسوله ودل دا الحمدلله د سیدن نشته او نور تاسو دې ملاک ډوینه چې خطه شي بیا ګوري هر ځکه بابا ده مزار ده د زیارت پښتو ول خلک راځي غټ علماء کرام دي فاتح غټي غټي مدرسې وي تاسو ورې کنه د څومره چې باباګان دي فاتح غټي غټي مدرسې دي غټ غټ شيوخ دي غټ غټ مفتیان دي هغه رد نه کوي بریمانه ردونه نه کوي مخالفت نه کوي چې نه کوي په دې وجبانه نقصانات وشول او هغه کې د خلکو عقیده غشاني پاتې شي وسم تاسو د ښکته د 400 ملکانو د پیښور او د علاقو ته بیا پنجاب او کراچي خدا وسم د باباګان خاباد دي خلکو لراځي ټیک ټاک دا ولې هغه کې مهنت نه شوی پنجاب کې څومره غټ مرکزونه دي خپل ته مهنت نه کیږي چې نه کیږي په دې باندې دغه نه کیږي دا خو مهنت غواړي ستړي غواړي د توحید خدمت په صحیح معنی باندې حقیقت دا ده په دې تیر دور کې مولانا مودود رحمه الله شاګردانو دلته کړی دی مولانا محمد طاهر مرحوم د پنځپیر شیخ القرآن مهنت بالکل کړی دی دا منل غواړي دا خدمات په دې باب کې شته دا خدمات دي خلک راولېګل او په دې طریقه باندې د قبر پرستۍ نو د بدعات نه بچ کړي نور خلکو خدمت د دین کړي په دې باب کې دا خدمت کم دی بدعات په ډېر زیات دي شرکیات په ډېر زیات دي نو الله رب العالمین موږ ته چل او هدو چې الله ته وزن سم نږدې کوي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله د الله نه ویریږئ وابتغوا الیه الوسیلة ولټوئ د الله ته وسیله د وسیلې یو معنا بله ده چې د دې وسیلې مقصد دا دی چې داسې کس پیدا کړه چې هغه ته الله ته ورنږدې لکه د ځان دپاره یو پیر پیدا کړه آیا پیر خواله تلل څنګه دي پیرانی او دغه پیرانو خواله سړی ځي او د هغه د صحبت په وجه باندې انسان الله ته نږدې کېږي نو دا خبره ټیک ده چې دې وسیلې نه دا مراد هم کېدی شي چې دې وسیله دا ده چې یو نیک سړی دی یو نیک سړی او د هغه خوا ته کښېنې او د هغه د صحبت په وجه باندې ستا په عمل کې هم فرق راځي ستا په عقیده کې هم فرق راځي او ته الله ته نږدې کېږي داسې بزرګان د دین شته په دې پیرانو کې هم شته دی علماو کې هم شته د هغوی مجلس کې ته کله کښېنې نو بیا به تا ته هېڅ احساس خود به خود کېږي کله کله ته یې مدرسې ته څنګه ورننوځې که نه هغه مدرسه کې به یو دم ستا سوچ ایسته بدل شي یعنې ستا په دې ذهن باندې به یو توره پرده وه چې هغه مدرسې ته ورننوځې نو ستا په دې تندي باندې به رڼا غوندې راشي په دماغ باندې رڼا راشي ته چې دا خو سم ځای دی دې ځای کې څه محنت شوی دی نو د دې وجې نه دغه وسیله ده چې د دې په وجه به ته الله ته ورنږدې شي دا د علماو د دې استادانو د هغوی تربیت وي د هغوی څه دینداري وي د هغې په وجه په انسان باندې اثر وشي د دې سید علی حجویری صاحب چې کوم د داتا صاحب ورته وایي که نه داتا ګنج بخش د ده باره کې راځي چې دا به کله وایي مجلس کې ناست و که نه او خلک به راغله او په دې مجلس کې به ورسره ناست هېڅ به نه خاموش به ناست و کته به کتل خلکو به هم کتل او په دې کې به خلکو چغې کړل او جړاګانې او چې تلل به به زړه به دلته تش کو او چې تلل نو به زړه به پاتې شوی وسته د دې مجلس اثري دا دارالحدیث دی که نه په دې کې احادیث ویلې کېږي قرآن ویلې کېږي ته دلته راشي نو یو دم به ستا بیا داسې نیکۍ طرف ته زړه کېږي جومات ته سړی ورشي که نه په جومات کې د چا چې ته زړه کېږي په دې کې زه ګانې واورمه چېرته څوک داسې بدبخت تاسو لیدلی دی نه دا ولې چل دی دا هم د الله ځمکه ده بل هم د الله ځمکه ده خو چې ډمخانې ته ورشي ته وایي چې بس اوس مې ورو دانګلی و او یو څو لاسه زم تاو شولې ستا دا ولې دا د دې مجلسونو اثر یې که نه د مجلس هم اثر په کوم ځای کې چې نیک کارونه کېږي د هغې هم اثر لہذا داسې پیر صاحب او داسې عالم د هغوی سره تعلق ساتل چې د هغوی سره سړی کینی د هغوی سره سړی کینی او د هغه د صحبت په وجه باندې په دې کې څه تبدیلیانې راشي البته د بیعت خبره چې کومه ده چې بیعت ضروري ده نو بیعت ضروري نه دی بیعت ضروري نه دی او کوم علما چې بیعت ثابتې ده حدیثونو نه هغه هسې تکلفات دي اگر چې غټو غټو بزرګانو داسې کړي دي غټو غټو بزرګان رحمه الله هم ډېر لوی مجدد و یو ګیله مولانا کړې ده په هغه ځای کې وی چې امام غزالی رحمت الله علیه راغی د خلکو اصلاح وکړل هغه هم پکې داسې کار وکړو چې کوم زړې طریقې پاکستان سره ټینګې کړې یا د شاه ولی الله رحمت الله علیه دی شاه ولی الله رحمه الله نو هغوی هم داسې وکړل چې د تصوف دا بعضې کوم سلسلې وې او دا بعضې کوم طرقو نو هغې راټینګ کړل او نور الحمدلله د شیخ الاسلام ابن تیمیه په شانې خلک چې رال هغوی خالص د توحید دعوت خلکو له ورکو او ټیک ده چې د عالم په مجلس کې سړی کیني د هغه د صحبت نه سړی پیزیاب شي
او خامخا د هغه سره بیا بیعت کول دا بیعتونه ټیک ځکه نه دي چې په دې کې بیا د تصوف ځان اصطلاحات دي. تصوف ټول غلط نه خو بالکلیه چې کوم هر سړی پیر دی او هغه ځان نه دغه جوړ کړی دی خلیفه مجاز او خلک راځي دغه په لاس باندې بیعتونه کوي پروګرامات ول راځي او خزم بیعتونه کوي سنم بیعتونه کوي. دا طریقې ټیک نه دي دا طریقې ټیک نه دي دې ثبوت نشته. په هغه کې دا د پیر نه تپوس نه کوي چې څه وکړل اتباع وکړي او اطلاع به شیخ تور کوي دغه سيزونه دغه ټیک نه دي. نور داسې یو مجلس داسې یو پروګرام د زمون په دې جماعت کې چې کوم پروګرامات دي د اجتماع ارکان د اجتماع کارکونان دي دم دغه د پاره کنه یا زمونږ دا یا تبلیغ والا به دې سیو دغه لزیدا شبي جمعه کوي د دې سيزونو خامخا اثر وي یا درس قرآن سره کوي درس حدیث کوي د خپل اثاري او په دې باندې الله تعالی نږدې کیږي. نو دا خبره ټیک دي. نو الله فرمایي چې وابتغوا الیه الوسیله. دا یو خبره چې بالکل لکه ذکر خو جون کې نیک عمل دی نو نیک عمل په ذکر باندې توسل بالکل صحیح دی. په ذکر توسل دار سره ذکر وکي به الله توسل کی. خدا سوال درولې کو چې خاص مقدار کې کم اسکار او خاص وخت کې کیږي نو دې څه حکم دی. نو عبادت دي کنه په دې خبر ځان پوهیږي عبادت ټول توقیفي دي. توقیفي مطلب دا چې عبادتونه به هغه کو چې موږ د الله او رسول خو دلې دي په دې خبره خزان پوهیږي. عوام تر باندې زنانه چې دین د زنانه تاسو په ځان ځکه پوهیږي چې زنانه ډېر په دې کې دوکه کیږي چې ته پیر لاړ شي او ذکر ور کې بس بیا قبل پرز منځو تفریدي ما زين ته خبره لاغه وضاحت به کوم زه. نو هغه بعضی پیران صاحبان دي چې هغه خلکو له خاص ذکر نه ورغی دا ذکر وته 1,00,000 زلوه دا 1 کروڑ زلبوي دا ذکر وته 600 زلوه په کم ټیم کې به ساري چر پاسيږي د سار د منځنه پسین کوته فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دې مطلب دا دی علامه الوسیل ته خبر لیکلې د روح المانی کې چې په ذکر کې تبدیلیاں کول د ځان نه ذکر نه ور کول چې الله او یا زمانه پستین دي سبحان الله او یا 33 الحمدلله او یا 34 الله اکبر نه ټیک ځکه دا په حدیث کې راغلي توقیف دی کنه یا دا کوم چې د فرض منځنه پستین 33 ظلم سبحان الله الحمدلله لست ظلم راغلي سره 33 شو لزل سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا ذکرونه یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل اذا اویت الى فراشک برات ویل چې کله ما خام سمل نو دعا وایا اول توضا وضو کلی صلات د سه او د سو قسم چې مستقبی وایا اللهم اني اسلمت وجهي اليك او اللهم اني وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. بخاری حدیث ته ونبيك الذي ارسلت. نو کله چې برا بن عازب دا حدیث رسول الله نو اوریدو پکې اگر چې زمونږ د اسلاف وبا ځان له علم هم کو ګرځیدل مجلس کس پیدا کی چې دا غي سره کینی او دا غي صحبت په دونه اثر وشي خدا سي قسم خلق په میاشت نو په کلونو نه دی پیدا کړي په کلونو باندې عام تر باندې خو چلار شي بس دا دغه د پیسو باز بکای دم څه خبره ده چې د پیرانو صاحبانو نن سبا درسونه سدي دومره ذکر کو روزګار به روان شي نن سبا خلک پیرانو سره پر راځي وظیفه را کې چې روزګار را لازم روزګار روان شي روزګار د بار مسله وظیفه کوي. اول ورځ زمانه چا ته پوسو کو غالبا زنانو کې بچا کړو چې دلته کې مفتی صاحب د نیمه عالم هغه تصویرم پکې راغلی او دا کاغذ د تصویر استلو چې کله چا رښتیا نه کیږي بیا د الله نه سوال وکړي چې کوم جنې خوخه ده هم د الله نو غړي ور وکي یا یو جنې د کماله کې خوخه چې واده وسرو کې الله وی ورکی کله الله دې تا پوي کې غټ مفتی او کرکوټي مفتی ته چا ویلي دي دا خبره د دولسم رمضان په رسول الله ویل نه د ذکر ویل نه او دا ټیم ویل نن ته چې د دین ستاسو پلار دې د نیکه دې ستاسو کور نه راوته دې خلکو داوزی پی ورکه او خلک دړه لګي داوزی پی کوي دړه لګي داوزی پی دې وزي په هیڅ قسم حیثیت نشته په دې وزو په سم نه کیږي دا خبره خټی کوي په دې وزو په سم نه کیږي دې وزو په باندې څه کېده صحابه کرام لیونی چې وزي په کولې کنه هغه خصم کلک مسلمانان وزي په کولې کنه وزي پرا کې زما واده وشي وزي پرا کې زما رشتہ وشي وزي پرا کې زما روزګار روان شي دا وزي راوړل صحابه ته الله وسوک وایي خرڅه یو کس په یورو په ولنه په یو نه خرڅون په بیع یزید په بولی باندې په درو په خرڅ کړه او رسول الله ولا په ول په دې تبرګه واغستو او په خپل الله سره په ګلاس کې واچو زویل چې ته دیاړي کو ځان له بدبخت وي د سوالونه کې نغته به دوزی پیشل خودلې وای کنه چې روزګار به روان